بسم الله الرحمن الرحیم. شاه فیصل افریدی، امیر جماعت اسلامی ضلع خیبر او رهنما سیاسي اتحاد باړه. بسم الله الرحمن الرحیم. دا جرګه اصل کې په دغه خبره روانه ده چې یو طرف ته تیرانه کړي روانې او خلک په تکلیف کې او ډېر غټ مشکل کې دي، بل طرف ته موسم سخته برابري وشوله، خلک هلته د مجبورۍ نه او د برف د وجې نه ایسار شوي دي، لارې بندې شوي دي. چې کوم خلک هلته ایسار دي غوله خوراک کې لږ دی، غوله غذایي اجناس نه رسېږي، غوله میډیکل فیسیلیټیز نشته، غوله ګاډي اپروچ نشته. نو صوبایي حکومت ته پکار دي چې هغو ته فوري لارې کلیر کړي، خوراک ور ورکوي، د هغو یا هلته د رهایش یا د صحي لوتو بندوبست وکړل شي. دویمه خبره دا جرګه په دغه بنیاد باندې وه، مرکزي حکومت هم تمن کړی او صوبایي حکومت هم تمن کړی. او دا دواړه وایي چې دا برفبارۍ د وجې نه دي، یو طرف ته د هغو بیاناتو یا د مرکزي حکومت بیاناتو، او اوس وایي چې نه زمونږ اپریشن نه کوو، اپریشن دپاره دا خلک راوتي شوي دي، دا جبري نقل مکاني شوي او دا فورس ډسپلیسمنټ دی. دا پخوا خلک نه دي راوتي، باقاعده حکومت خلک مجبور کړل او دغه مجبورۍ نه بعد جرګه جوړه شوه، دغه جرګې سره مذاکرات وکړل او بیا دغه مذاکراتو په نتیجه کې خپل شرایط ومنل، خلکو نقل مکاني شروع کړه. ادروایز دغه حکومت دا خلک نه پرېښول، دا به یې روښکلی لګه، نو چې روښکلی د هغې لپاره غیر مشروط راووتل، غیر مشروط یې راوتل. اوس دا جرګه په دا باندې ناسته وه، دغه خبره کوله چې موږ بای فورس ووتو. دویم صوبایي حکومت خپلې غلطۍ کړي دي، مرکزي حکومت خپلې غلطۍ. صوبایي حکومت دا غلطۍ دي چې رجسټریشن ټیک نه کېږي، خلکو یې تکلیف جوړ کړی، خلک یې ذلیله کړل، خلک یې خور کړل، خلکو له خبره نه میلاوي. د کرې په مټ کې حقدار خلک پاتې شول او همداسې خلکو له کرې میلاوېږي. بیا پکې د پنجایي کارکونانو هغو پکې غلې او ګپلې او ګنکپلې وکړلې، په دنیا روپۍ پکې ووالې او پټې کړلې، دا په پرپس باندې نو هېڅ ریکارډ او هېڅ اډټ نشته. لهذا موږ دا مطالبه کوو دغې جرګې په تور باندې چې 8 روپۍ د کرې په مټ کې ویلي شوي د غیر باقاعده اډټ وشي، او کوم خلک چې په تیرا کې موجود دي د تیرا د ټولو خلکو د رجسټریشن وکړل شي. د رجسټریشن د عمل ډېر پیچیده دی، دا پیچیدګي دې ختمه کړي او د خلکو د باعزته طریقې سره رجسټریشن دا شفیع جان هم غول خوړلی دی او دا آصف خواجه چې دی هغه هم دا غول خوري لکه، او دا دواړه په خپل منځ کې ټسل دی. د یخ ټسل په نتیجه کې قبایلو له دنیا ته ورسولو. اگر چې د لړکي عوام ته مضبوط خپه دي، د لړکي څخه ښه ظلم وکړو، ښه زیاتی وکړو، اگر چې دا د دغه حلقه وه، د دغه ابایي کور دی پکې، د خپل خلک دی پکې، په کور دی چې رجسټریشن عمل داسې پیسفول او داسې مزېدار وی چې خلک ته خوشحاله په کور چې خلکو له کرایې صحیح ورکړل شوی. دا ټولو خبرو په وجه باندې همدغه خلک غمجنه کوي چې خپلې حلقې ته توجه نشته او په ټوله صوبه کې اپریشن هیچا نه منلو، هیڅوک یې نه مني. فورسز د باقاعده دا وي کومې علاقه خولې نه کړو، دهشتګردي به زیاتېږي. حالانکې دغه دهشتګردو ذمه دار کړي داسې پولټي فورسز دي چې دا خلک کله راغل چې ده یې په لس کاله کله چې پوسټونو باندې ځایرین کړم او تیراله بغیر ټرینه یو کس نشي ننوتلی. تاسو دا خلک څنګه راغل؟ نو لهذا دغې لپاره چې د اپریشن خو ټولو مخالفت کولو، حکومت نه منله. اوس چې کومې 2 میاشتې ورکړي، 2 میاشتې کې د اپریشن هم وکړي، علاقه دې هم کلیر کړي او د خلک دې باعزته واپس کړو.